لکه عقبہ ابن عامر رضی الله تعالی عنہ دی وی نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې کله ته ویني چې یو بنده دی الله په دې بنده باندې الله د ګناهونو سره یعنی دا سره ګناهونه هم کوي نافرمانی هم کوي جمعه ته منزل نه راځي مثال به تور دا الله نوم په جبه باندې نالي سقا بالماس ده سقا نافرمانه ده خو بیا هم الله داغه د خواهش مطابق هغه د دنیاوی نعمتونه ورکوي گاډي ورل ورکوي بنگلي ورل ورکوي کاروبارونه غټي نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایل ته په دې خبره باندې پوه شي چې الله ورته رسۍ سسته کړی ده الله ورته سسته کړی رسۍ ورته الله سسته کړی مونږ ته مفتي سیوی یو کسو لاول ډیر غریب وي بیا سلور میاشتو له مالداري او د نعمتونو دا امتحان دی امام احمد ابن حنبل سے فرمایي د نعمتونو دا د مالداري دا د اسمان نه دا ټولي دروازې ګلاوېدو دا امتحان دا ډیر خطرناک امتحان دی ځکه غریبۍ کې تاسو بریدلی یو سړی غریب دی پته چې کله بیماری راشي تاسو اسی وایي دی الله ته رجوع کې کده پیسو دي د ټول اول په دې کې الله ته سوال وکي الله زما قوت نشته زما د ډاکټر پیسې نه کم ځای نه پیدا کوم زما د هسپتال خرچه نه کم ځای نه پیدا کوم الله دا بیماری تا راوستي دا مسله تا راوستي دا بیماری به ختمه دا مسله به ختمه او یو سړی د مالدار دی الله ورته ډیر مال ورکړي د په کور کې چې بیماری راشي تاسو پر دړه نه وایي آیا دار سره کمزوري د زور په اعتبار سره کمزوري نو چې کله به د انبیاو دغه کافرانو ته دعوت ورکو چې تاسو الله ومنئ او د الله ومنئ که تاسو خبره نه منئ نو الله به تاسو حالات کړي تاسو به برباد شئ تاسو به دنیا او آخرت دواړه تباه شي نو دې کافرانو په ذهنونو کې به یو غلط فهمي رااله او هغه غلط فهمي نن هم د مسلمانانو په ذهنونو کې موجود ده سورہ انعام آیت نمبر 42 نا 45 پوری جی آیت نمبر 42 نا 45 پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اللہ جل جلالہ په آیت نمبر 42 کې د خپل رسولانو درالېګلو او د هغوی د قومونو په باره کې یو قانون بیانوي الله جل جلاله فرمایي کله چې هم ما خپل پیغمبران رالېګلي دي او د خپل قومونو ته دعوت ورکړی چې تاسو الله ومنئ نو قوم همیشه په دوو ډلو کې تقسیم شوی دی یو هغه خلک دی چې هغوی خبره منلې ده ایمان راوړی دی او دویم قسم هغه خلک دی چې هغه د انبیاو تکذیب کړي دي او انبیاو ته نسبت د دروغ کړي دي بل تاسو کا کتلی سوچ فکر یو کړي همیشه دیندار خلک دا غریبانانی د مال په اعتبار سره کمزوري د زور په اعتبار سره کمزوري نو چې کله به د انبیاو دغه کافرانو ته دعوت ورکو چې تاسو الله ومنئ او د الله ومنئ که تاسو خبره نه منئ نو الله به تاسو حالات کړي تاسو به برباد شئ تاسو به دنیا او آخرت دواړه تباه شي نو دې کافرانو په ذهنونو کې به یو غلط فهمي رااله او هغه غلط فهمي نن هم د مسلمانانو په ذهنونو کې موجود ده غلط فهمي به داسې وه پیغمبر به دې خلکو ته ووایي ما ومنئ په ما ایمان راوړئ الله ومنئ کامیاب بشئ که ما نه منئ په ما ایمان نه راوړئ ناکامه بشئ نو دې خلکو چې به سوچ وکړو چې دا کم پیغمبر موږ له دعوت راکوي یا د پیغمبر دا ملګري دوی وایي چې موږ ومنئ کامیاب بشئ نو دا خو په دنیا کې غریبانان دي دوی خو په خپله د خوراک چار نه کېږي لښکرې ورسره نشته غټ غټ کورونه ورسره نشته ملګري ورسره نشته دا خو په دنیا کې په خپله غریبانان دي نو ذهن ته به دا خبره رااله چې زمونږ دا مالداري دا د حقانیت دلیل دی چې مونږ په حق باندې یو او د دې پیغمبرانو دا غریبي یا د دیندارو دا غریبي دا د دې خبرې دلیل دی چې دوی په ناحقه باندې دي نو الله دا خبره نور هم واضحه کوي چې یاد ساتئ د چا مالداري د چا خوشحالي
د چا ښه حالات دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا سړی په حقه باندې دی، او د چا غریبي، د چا بدحالي، د چا کمزوري دا د دې خبرې هم دلیل نه چې دا سړی په ناحقه باندې دی. بلکې الله فرمایي مونږ خپل بندگان که چېرته الله په یو انسان باندې په یو فرد باندې امتحان کوي یا په یو جماعت باندې امتحان کوي نو دا امتحان عموما یاد ساتئ دا په دوو طریقو سره. الله فرمایي د امتحان د ټول نه اولنۍ طریقه زمونږ دا ده چې مونږ په دې خلکو باندې بیماري راولو یا په دې خلکو باندې غریبي راولو یا په دې خلکو باندې سیلابونه راولو، بارانونه بې وخته شروع کړو، ګلۍ وورو، هر قسمه مصیبتونه مونږ په دې خلکو راولو. نو چې کله په خلکو باندې مصیبت راشي بیا انسان مخې ته دوه لارې دي. یوه لاره دا ده چې دا انسان عاجزي وکړي، دی الله ته ژړا وکړي، زاری او فریاد وکړي، توبه وباسي، سر په سجده باندې کښېني او د الله نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړي. نو دا حق لار وه چې انبیاو الله پاک دې لارې ته دعوت ورکوي چې تاسو زما طرف ته راشئ. الله وایي ما ته سر ښکته کوئ، ما ته عاجزي وکړئ، زما نه معافي وغواړئ، ما ته توبه وباسئ. او دویمه لار دا ده چې کله د انسان باندې پریشاني راشي، غریبي او تکلیف او بیماری راشي، دی ښه نافرماني سوا کوي، وایي مړه الله ما له سره کړي او الله زما سره څه کړي دي، اړو الله منم نه. نو الله فرمایي دا طریقه د شیطان ده چې شیطان دغه د نافرمانۍ دا لاره خلکو ته ښکلې ښکاره کړي او خلک د هغې نافرمانۍ په لار باندې روان شي. نو الله فرمایي چې کله د نافرمانۍ په لار باندې روان شو، خبره یې ونه منله، الله وایي بیا د دې خلکو بیخ وباسمه، نوم او نشان ورله ختمومه او اثرات باقی نه پاتې کومه. او دویمه طریقه د امتحان الله فرمایي هغه دا ده چې موږ په دې انسانانو باندې د اسمان نه د هر قسمه خیر دروازې کولو. یو سړی به داسې نافرماني چې دا به چېرته الله ته سر په سجده نه ایښودی، یو سړی به داسې نافرماني چې دی به پر خپله خوله په غلطۍ هم د الله نوم نه علي، یو سړی به داسې نافرماني چې ده به چېرته د خیر کار نه یې کړی، الله پې د مال دروازې کولاو کړي، الله پې د رزق دروازې کولاو کړي، الله پې د عزت دروازې کولاو کړي، الله پې د اولاد دروازې کولاو کړي. الله جل جلاله په خپله باندې فرمایي فتحنا علیهم ابواب کل شی، الله وایي د هر څیز دروازې پې کولاو کړو. فصلونه یې د ټول نه بهترین کېږي، میوې د ټولو نه اعلی قسم کېږي، کمې ځمکې چې ورته د پلار او د نیکه نه په میراث کې پاتې دي هغه د ټولو نه اعلی او قیمتي ځمکې وګرځي. خو الله وایي دا د دې خبرې دلیل نه چې زه دې راضي یم. ګورئ الله وایي امتحان یې کوم. او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایل یو د مصیبت دا امتحان دی، یو د مالدارۍ او د نعمتونو دا امتحان دی. امام احمد ابن حنبل سے فرمایي د نعمتونو دا، د مالدارۍ دا، د اسمان نه دا ټولې دروازې کولاوېدو دا امتحان دا ډېر خطرناک امتحان دی. ځکه غریبۍ کې تاسو به لیدلي یو سړی غریب دی، په ده چې کله بیماري راشي تاسو هسې وایئ دی الله ته رجوع کوي که دی پیسو ته ځي، دی د ټول نه اول په دې کې الله ته سوال وکړي الله زما خو وس نشته، زه به د ډاکټر پیسې د کوم ځای نه پیدا کوم، زه به د هسپتال خرچه د کوم ځای نه پیدا کوم، الله دا بیماري تا راوستې، دا مسله تا راوستې، دا بیماري به ته ختمې، دا مسله به ته ختمې. او یو سړی دی مالدار دی، الله ورته ډېر مال ورکړی، د ده په کور کې چې بیماري راشي تاسو په دړه نه ووایئ آیا دا الله ته توجه ځي؟ دی یې په بینک کې پیسې ډېرې دي، بېتوله لګوه او پروا مه ساتئ، خو بس چې دا سړی روغ پاتې شي. نو د مال دا انعام، د مال دا امتحان دا ډېر خطرناک دی. لکه د مکې مکرمې مشرکان هم نبي علیه السلام ته ویل، وی ته وایې چې زه په حقه یم، ته څنګه په حقه یې؟ ستا خو په کور کې روزي نشته، ستا سره خو دا ناس پاس ملګري دومره غریبانان دي چې په وجود باندې پوره کپړي نشته دی، د خوراک او د څښاک څه انتظام یې نشته، او ته دا خبره کوې چې موږ د الله خوښ یو، وی تاسو د الله نه یې خوښ، وی کافرانو به وایي موږ د الله خوښ یو، وی لاول خو موږ د سره قیامت منو نه، خو که تاسو وایئ چې قیامت دی که نه او قیامت شو، نو څنګه چې الله په موږ باندې په دنیا کې نعمتونه کړي، مال یې راکړی، اولاد یې راکړی، ځمکې یې راکړي دي، رزقونه یې راکړي، میوې یې راکړي، وی دغه شان په آخرت کې به هم راکړي. وی د هر څه راکول د دې خبرې دلیل دی چې الله زموږ نه خوشحاله دی. نو الله فرمایي خبره داسې نه ده، بلکې دا خو امتحان دی او هر سړي باندې د هغه د حیثیت مطابق امتحان کېږي. په بعضو باندې غریبي الله راولي، په غریبۍ کې الله ازمي، او په بعضو باندې الله مالداري راولي، په مالدارۍ کې الله ازمي. او تاسو یقین وکړئ تجربه په دې خبره باندې ده چې د مال امتحان ډېر خطرناک دی. ګورئ یو سړی غریب دی، ځه دته خو د ډوډۍ د اخیستو چار نه کېږي، دته خو د کپړو د اخیستو چار نه کېږي، مالي حقوق په ده باندې نشته، نه پې زکات شته، نه پې د چا حق شته. که دا سړی په غریبۍ کې مړ شو نو آیا د قیامت په ورځ د حقوق العبادو په باره کې به څه تپوس کېږي؟ ځکه د چا حق پې نه و. اوس یو مالداره دی، د علاقې خان او ملک مړ شو، د
دا خان او ملک اگر چې ډېر منځګزار دی د کال په کال حجونو لومزي او کال په کال عمرې هم کوي استاد څه خیال لري چې د خویاندو حق نه ورکړي په دې حجونو په عمرو به الله وبخي سوال نه پیدا کیږي چې وي وخت د قیامت په ورځ به دا خپې د اسمکې نه تر هغه وخت پورې نه اوچتېږي تر څو پورې چې د روپۍ حساب د الله په دربار کې نه ورکړي نو الله فرمایي چې د امتحان طریقې مې مختلفې دي یا خو مصیبت راولم مصیبت د دې لپاره چې دا خلک ماته رجوع وکړي یا راحت راولم د اعمال او د اسباب دروازې کولاوم دا د دې لپاره چې دا خلک شکریا ادا کړي او الله فرمایي چې په دواړو امتحاناتو باندې ونشي نو فقطع دابر القوم الذين ظلموا الله فرمایي به چرړ پرې کوما قصه ولا خلاصوم نو او نشان ختموما نن هم د امتحانات د الله د طرف نه پمون کیږي او تاسو یقین وکړئ پمون کې سره صحیح نشته ارشي کال سیلابونه رالل آیا سیلابونه دراتونه بعد زمونږ د خلکو اعمالو کې فرق راغی زمونږ رویه رواج طریقې بدل شوې نه موږ ته غف کاریږي حالات الله کال په کال په موږ باندې اړې راړي کال په کال الله به موږ نوي امتحانونه کوي کله زلزلې دي کله د بارانونو ډیروالی دی کله د بارانونو نشوالی دی کله بیماریان دي خو په هیڅ حالات کې موږ الله طرف ته رجوع نه کوو نو الله فرمایي چې رجوع نه کوئ که نه دا ستاسو دپاره د نقصان خبر ده او بیا نن سبا هم خلک وایي یاره فلانی ډېر بېلمازه دی او الله پې د مال داسې دروازې کولاو کړي دي چې د سره اړو د په مال کې څه کمی نه راځي او پلانکی ډېر بېلمازه دی ډېر نافرمانه دی او الله پې د سر دړم نه راولي تاسو به اورېدلي د خلکو نه کنه خلک اکثر وایي نو یاد ساتئ د مال دروازې کولاوېدل دا نعمتونه شروع کول دا د الله د رضا علامه نه ده دا امتحان دی الله امتحان نه دی خلکو کول غواړي چې دا خلک څه کوي لکه عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه دی وایي نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې کله ته ووینې چې یو بنده دی الله په دې بنده باندې الله د ګناهونو سره یعنې دا سړی ګناهونه هم کوي نافرمانی هم کوي جومات ته منزل نه راځي مثال په طور د الله نوم په ژبه باندې نه علي سقا بېلمازه دی سقا نافرمانه دی خو بیا هم الله د هغه د خواهش مطابق هغه د دنیاوي نعمتونه ورکوي ګاډي ورله ورکوي بنګلې ورله ورکوي کاروبارونه یې غټوي نو نبي علیه السلام مبارک وفرمیل ته په دې خبره باندې پوه شې چې الله ورته رسۍ سسته کړې ده الله ورته څه سسته کړې رسۍ ورته الله سسته کړې مونږ ته مفتي صاحب یو کس و لاول ډېر غریب وویل بیا 4 میاشتو له لاړ 4 میاشتې ولګولې 4 میاشتې چې ولګولې الله پاک حالات بدل کړل دکان ځان لويس کاروبار روان شو داسې روان شو چې لاول چې کله دې 4 میاشتو نه راغې په هر مشوره کې بناس په هر غش کې به شرکت کو هر شي به جمعې له بدلو هر شي روزي له بدلو به سبق بعد سره د مشورې نه ورک شو بیا د غش نه ورک شو بیا د شي به جمعې نه ورک شو بیا د روزي نه ورک شو به څه پسې لاړم چې سه بخیر خو دې به بس مفتی صاحب د الله را باندې ډېر لوی انعام دی به ما ته څنګه ویلاول می د ډوړې چار نه کېدو وسره الله سلور دکانونه را کړل کاروبار مې ډېر غټ شو به ما ته د قبرې د دارا ته وای مونږ دې پټیم دی مفتی صاحب د مانځ ټیم خو به کې نه ملایږي ما ته شي به جمعه به چې کاروبار غټ شوی دی هغه ته نه وځګاریږي سیروزا به خبر خلاص شي دا به ما ته چې د الله نعمت نه د الله په امتحان کې الله دې ازمي چې غریب یاره ټیم جمعه ته راتلی وس د باندې الله د مال دروازې کولاو کړې وس د الله ګوري چې تاسو کې نو دا بازي نافرمانه دا بازي د الله دشمنان الله خو ته دومره مال ورکړي کنه چې انسان عقل ورته حیران شي دا دونه مال د کم ځای نه راوړو الله په دې مدو کوي چې دې راضي الله خپل رسۍ مو د سستي کړې او بیا الله فرمایي ان بطش ربک لشدید یقینا ستاسو رب نیول ډیر خطرناک دي چې کله الله وایي تاسو کوی سم کنه بیا د چا پلار نشي خلاصولای الله فرعون نیول سو کې خلاصولای شي قارون سره د خزانو الله نیولې سو کې خلاصولای شي نشي نو چې څونه مال سیوا کیږي او الله ته رجوع نه دومره نافرمانی سیوا کیږي او چې کله نافرمانی سیوا شي الله فرمایي بیا موږ په دغه قوم باندې عذاب را لګو الله دې عمل کول توفیق راکړي وګورئ کې دي ولقد الله فرمایي یقیني خبره ده ارسلنا لګل دي مونږه رسولان الی ډیر امتونو ته الله مونږ ډیر رسولان لګل زما محبوب پیغمبره ستانه مخکې ډیر امتونو ته من قبلک مخکې ستانه فاخذناهم فسولي والمونږ دوی لرا بالبأساء په تکلیفونو د مال سره الله مالی پریشانی می پیراوستا فصلونه مولا خراب کړل میوه باندې مولا غلې ورولې سلې او طوفانونه می پیراوستل والضر او په مرزونو سره یعنی بدني تکلیفونه می پیراوستل خدا د سره پاره الله وی لعلهم د دې د پاره يتضرعون چې دوی عاجزي وکړي الله تا الله وی د دې د پاره په غریبی راوستا تکلیف می راوستو چې ما ته رجوع وکړي فلولا
پس ولنو اذ جاءهم کله چې راغی دوی ته بأسنا عذاب زمونږه تضرعوا چې عاجزي کړې وې. الله په کار دا چې عذاب پې راغی، تو سیلاب راغی، طوفان راغی، زلزله راله، ګلۍ پې وشو، په کار دا وه الله چې ما ته رجوع کړې وې، زما نه یې موافق غوښتې وې. ولکن لیکن قصد قلوبهم سخت شول زړونه د دوی، وزینه او ښایسته کړي و لهم دوی ته الشیطان شیطان ما هغه څه کانو یعملون چې دوی کول، یعنې شیطان ورته دا کفر، شرک، نافرمانی، بدعملي، دا ګناهونه دی ورته ښایسته ښکاره کړي. نو الله فرمایي چې په دې امتحان ونه شو نو بیا موږ یې چلو کړو. فلما نسو پس هر کله چې دوی هیر کړو ما هغه خبرې ذکروا به چې نصیحت کړی شی و دوی ته په هغې باندې فتحنا علیهم نو کلاو کړي مونږه په دوی باندې ابواب کل شی دروازې د هر څیز. الله وایي د رزق، د اولاد، د مال، د خیرونو، د هر څه دروازې مې په کلاو کړې. حتی تر دې پورې اذا فرحو چې کله دوی خوشحاله شو، یعنې تکبر یې وکړو، بما په هغه څه باندې اوتو چې دوی ته ورکړی شي و، اخذناهم نو ونیول مونږ دوی بغتة ناڅاپه. الله وایي د ډېر مال سره مې ناڅاپه ونیول، موقع مې ورته ورنه کړه. فاذا هم پس دغه وخت دوی مبلسون ناامید او سره د ډېر ماله ناامیده شو. فقطع پس پریکړې شوې دابر القوم الذین ظلموا جرړې د هغه قوم چې ظالمانو. الله وایي د ظالمانو مې جرړې پرې کړې. او مخکې الله پاک فرمایي والحمد لله او ټول صفتونه د الوهیت لله خاص الله لره دي. الله وایي ټول صفتونه د خدای دا صرف زما دپاره دي. ولې رب العالمین ځکه چې پالونکی د خلقو یمه. الله یې پالونکی یمه د ټولو مخلوقاتو. نو ګورئ الله وایي چې د کافرانو مې جرړې پرې کړې او بیا وایي الحمدلله. الله د کافرانو په هلاکت باندې الحمدلله ویلې. وایي دا د دې خبرې ثبوت دی چې د کافرانو دا مرګ، په کافرانو باندې عذاب، د کافرانو دا قتل، دا په مؤمنانو باندې د الله ډېر لوی نعمت او رحمت دی. ځکه چې کافر لر شي له ځمکې نه، الله په ځمکه والا باندې رحمتونه شروع کړي. دا ظالمان چې په مخ د ځمکه باندې دوی د الله قهر او غضب ته دعوت ورکوي، او چې کله ظالمان نه نیک عملی او دیندار او مؤمنانی نو بیا په دې باندې الله رحمتونه وريږي. د دې آیت نه دا خبره ثابتېږي چې د کافرانو په مرګ باندې خوشحالي پکار ده. څه پکار ده؟ چې خوشحالي به پکار ده، په دې خفګان نه پکار، بلکې چې کله تاسو ته خبر میلاو شي چې یو لوی کافر مړ شو نو الحمدلله پې وایي، ځکه چې د ځمکې نه یو لوی د فساد سبب او ذریعه ختمه شوه. بیا ورته وکړي چې ولقد او یقیني خبره دا ده ارسلنا لېږلي دي مونږه الی امم اگر ډیر امتونو تاسو رسولان من قبلک مخکستانا فاخذناهم پس ونیول مونږ دوی لره بالبأساء په تکلیفونو د مال سره والضراء او په تکلیفونو د بدن سره یعنی په مرضونو سره لعلهم د دې دپاره یتضرعون چې دوی عاجزي وکړي الله ته. فلولا پس ولینو اذ جاءهم کله چې راغی دوی ته بأسنا عذاب زمونږه تضرعوا چې عاجزي کړې وې ولکن لیکن قصد قلوبهم سخت شول زړونه د دوی وزینه او ښایسته کړي وو لهم دوی ته الشیطان شیطان ما هغه څه کانو یعملون چې دوی به کول. فلما نسو پس هر کله چې دوی هیر کړو ما هغه خبرې ذکروا به چې نصیحت کړی شی و دوی ته په هغې سره فتحنا علیهم نو کلاوې کړې مونږ په دوی باندې ابواب کل شی دروازې د هر څیز حتی تر دې پورې اذا فرحو چې دوی خوشحاله شو یعنی تکبر وکړو بما په هغه څه باندې اوتو چې دوی ته ورکړی شي اخذناهم نو پس ونیول مونږ دوی بغتة ناڅاپه فاذا هم پس دغه وخت کې دوی مبلسون ناامید او فقطع پس پرې کړی شوې دابر القوم الذین ظلموا جرړې د هغې قوم چې ظالمانو. والحمد لله او ټول صفتونه د خدای لله خالص الله لره دي رب العالمین چې پالونکی د خلکو دی. الله دې عمل کو توفیق